چرته سیلابونه چرته زلزلې دا به خامخا راځي مسلمانان کله به راځي کله چې زما او ستا په زړه کې د مسلمان دا الله جل جلاله د مینې د رسول الله صلی الله علیه و وسلم مبارک د مینې محبت او د جهاد فی سبیل الله د مینې محبت د دې دریو مینو د پاسه د نور څه د بچو مینا د بیبیانو مینا د زامنو مینا د مال دولت مینا تجارت کاروبار پکې ذکر شو کور بنگلا زمونږ تاسو پراپرټي پکې ذکر شوی کورونه زمونږ تاسو هغه مالونه چې مونږ تاسو په مهنت ګټلې پکې ذکر شو دا ټول سيزونو مینا پلاران نیکونه دا مینا غالب شوا هر مینا پدې کې غالب شوا پدې دریو مینو باندې نو یاد وساته فتربصوا حتى ياتي الله بامره بس د الله جل جلاله د طرف د عذاب راتلو انتظار کوي به حاصله معنی شو انتظار کوي بس دا بنوي چې د برنه په بوم باندې ست پتاسو باران کی نا کیدی نشي تا کار د پتاسو نه دی کړی ستا ذهن ستا د زړه معاملې ګډه وړه ستا په زړه کې مینه د الله جل جلاله د رسول الله صلی الله علیه و وسلم او د جهاد فی سبیل الله نشته الته شیروان دی نو بیا د رحم امید د خپل رب نه مکوئ په داسې حالاتو کې الله پاک هم په زړونو کې دا مینې مه کموه او که د چا کمې شوې نو تباه و برباد شو عذاب ته بیا انتظار کوي فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين او الله جل جلاله هدایت نه ورکوي رهنمایي نه کوي لاره نه ښیي نیغه بیا الله پاک کم قوم ته فاسق قوم ته فاسق چاته وي خروج عن اطاعت چې کړي د الله پاک او د رسول الله مبارک د اطاعت نه وته مسلمان وته انسان چې اطاعت نه بغاوت کړي نو دې انسان ته فاسق وي د فسق کمه درجه ګناه صغیره ده او د فسق اعلی درجه کفر دی پدې کې چې په هر کټګری کې دا انسان پروت کافرو دام فاسق دی که مسلمانو ګناه کبیره کولا دام فاسق دی که مسلمان دی او صغیره ګناهونه اروخ کوي دام فاسق دی نو الله پاک فاسق قوم ته هدایت نه ورکوي دا څونه خطرناک خبره ده الله پاک هم فاسقان کوم سره زما د هدایت لارې به در باندې بندي شي مسلمانانو دا نن چې مونږ مړې اوچه کو اوچه آیت وایو حدیث وایو آیت وایو حدیث وایو زمونږ ډېر رونه داسې په معاشره کې دي چې هغه قیسې میسو سره زمونږ نه لګي نو زه خو نه کوم قیسه زه یا آیت ویم او یا حدیث ویم او چې دام په تاسو باندې نه لګي او عمل پې نه کوئ نو بس بیا په خپل رب د قهر نه یریږي انتظار کوئ چې کم ځای کې به ګړز بدل الله پاک په کم ځای کې درکوي او دغه ګړز هم د الله پاک پکړ ګورې ډېر بل شانتې سخت دی ان بطش ربک لشدید بېشکه ستا د رب پکړ ډېر سخت دی ستاسو رب شته که نه رب خو منې ټول که نه نو د هغې رب پکړ نیول گرفت ډېر سخت دی څوک چې نیولي دي نو تاسو یې بیا وګورئ انجام کم ظالمې چې نیولې دي که نه د نمرود او د فرعون مثال د نه در کوم او د ابو جهل ابو لهب په دې مسلمانانو کې چې کم ظالمان دي او په خپلو رونو خویندو ظلمونه کوي د ظلم بازار یې ګرم کړی او رښا ویم بس که د خدای نه یریږي دومره یری د الله پاک نشته دغه ظالم هم چې الله پاک نیولی دی نو موږ ډېر ولیدل داسې ظالمان چې چغې وایي خو بیا خدای پاک هغه توبه هم نه قبلوي بس الله بیا ګړز ورکړي نیولي د الله د قهر نه او د عذاب نه یریږي هر وخت کله به بچ کېږو د الله د عذاب نه کله چې په زړه کې مینه د الله جل جلاله د رسول الله صلی الله علیه و وسلم او د جهاد فی سبیل الله پر ټولو مینو باندې غالب وي بس دا خلاصه شوه د دې آیت کریم نو د عذاب نه به بچ شي